بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زينة ما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. ويليو كانت قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابتة والعلم بها متحقق. دا خبره اترې شوې بیا چې قال اهل الحق اسباب العلم ثلاثه. اسباب د علم سوري درې دي. کم دي اسباب د علم؟ کم دي؟ الحواس السليمه والخبر الصادق والعقل. د حواس سلیمه خبر صادق مبارکه خبر اترې شولې. د خبر صادق تعریف د خبر صادق درې دوا اقسام: خبر متواتر، خبر رسول. خبر رسول مبارکه چې خبر رسول نه سم مراد دی، رسول او نبی په منځ کې نسبتونه. او خبر رسول چې نه د علم استدلالي فائدہ ور کوي، د علم فائدہ ولي ور کوي، د استدلالي فائدہ ولي ور کوي، او دا اختلافات او بای باندې بیا اعتراضات دا وشول. د دې ځای وس دا بیانې چې اسباب د علم موږ ویل چې درې دي، پای کې دریم نمبر چې د عقل دی. نو عقل په لغت کې په معنا د منع کېدو سره راځي. عقل په لغت کې په معنا د منع کېدو سره راځي، او دې ته عقل هم ځکه ویل کېږي چې دا انسان لره د ګناه نه منع کوي، انسان لره د غلط کار نه منع کوي، انسان لره د ناکاره عیب نه، د ناکاره خبرونه دا منع کوي. عقل درې تعریفونه دله په دې کتاب کې د عقل کړي دي. دا تعریفونه مخکې یو خبر دا مونږ کو چې محل د عقل کم ځای دی، یعنی د عقل په کم ځای کې؟ عقل په دماغ کې، عقل په زړه کې، په کم ځای کې عقل محل د عقل سره؟ امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې او نور محدثین هم دا فرمایي چې محل د عقل دا دماغ دی. محل د عقل دا دماغ دی، یعنی د عقل دا په دماغو کې موجود دی، دماغو کې. او امام صاحب محدثین او فلسفه دا قول دی. دویم قول امام شافعی رحمت الله علیه او حنابلہ هغه چې د عقل محل چې د قلب د زړه دی. دریم قول پکې دا دی چې دا عقل دا مشترک دی، د دې محل مشترک دی، دا په عقل کې هم وي، دا په دماغو کې هم وي، او په قلب کې هم وي. او څلورم قول دا دی چې لا محل له بنفسه، چې د دې پدای کې اس محل نشته دی، بلکې په ټول وجود کې دا خور دی. امام صاحب مو چې قلب دی قرآنای ظاهری کې په دماغ باندې، ان امام صاحب مو چې لکه اصل محل دی نه هغه زړه دی، خو د عقل رڼا ظاهری کې په دماغ باندې. په قرآن مجید کې عقل او زړه دا دواړه مترادف ګرځولي دي. اگر الله تعالی فرمایي افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او دا عقل سره مترادف الفاظ یو لب دی، لب جمع الباب راځي. قرآن مجید الله تعالی فرمایي ان فی ذلک لذکر لاولی الالباب. او دا عقل سره یو بل لفظ مترادف راځي په قرآن مجید کې، هغه ته حلم وي. حلم لکه ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، ایا د دوه عقلونه دوی ته حکم کوي د دې خبره ام تأمرهم احلامهم. او حدیث شریف کې راځي لیلی منکم اولو الاحلام والنهى. سلورم د عقل مترادف الفاظ کې یو د حجر، لکه الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي هل فی ذلک قسم لذی حجر. پنځم د عقل سره مترادف راځي قلب، لکه الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. لمن کان له قلب ای لمن کان له عقل. نو ګوره موږ یو د عقل لغوي معنی وکړله چې عقل په لغت کې په معنا د منع کېدو سره راځي، قید کېدو سره راځي. هغه دی هم دا انسان دا ګناه نه منع کوي. دوی موږ وی محل د عقل څه دی؟ نو په دې کې موږ څلور قولونه وی. امام صاحب وی، امام صاحب محدثین فلسفه محل د عقل دماغ دی،
او امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ محل د عقل قلب دی یعنی د عقل په کم ځای کې نو امام سیوی په دماغو کې امام شافعي رحمۃ اللہ په زړه کې وي دریم قول به کیدا دی چې دا مشترک دی په دماغو کې هم او په زړه کې هم او څلورم دا دی د سره سم محل نشته دی دیمه خبره مونږ دا وکړه چې دا عقل سره مترادف الفاظ کم دي نو د عقل سره یو خو په قرآن مجید کې عقل او قلب باندې مترادف ګرځول شوی دي لکه الله تعالی فرمای افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او اذان يسمعون بها ذم عقل تا قلب لګيږي لکه قرآن مجید کې ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب دریم عقل مترادف ته لوب لګوي ان في ذلك لاولي الالباب ان في ذلك لذكرى لمن كان ان څنګه ته نه مخکې لاولي الالباب او د عقل سره مترادف راځي حلم لکه یو عقل ته حلم هم لګي لکه الله فرمای ام تأمرهم احلامهم بهذا او حجر معنی پنځم حجر لکه هل فی ذلک قسم لذي حجر خاجی وز د علم درې تعریفونه کوي د عقل درې تعریفونه کوي نمبر 1 قوت للنفس بها تستعد للعلوم والادراكات نمبر 1 تعریف د عقل دار هو قوت لنفسه قرآن مجید پر کتاب کې لیکل ہے هو قوت للنفس بها تستعد للعلوم والادراكات چې دا قوت ته په نفس کې قوت ته په نفس کې چې د دې په ذریعه سره انسان ته د علوم او د ادراکات او صلاحیت او استعداد حاصلېږي قوت ته په نفس کې چې د دې په ذریعه سره انسان ته د علوم او د ادراکات او استعداد حاصلېږي د علوم نه مراد نظری تصدیقات دي او دا ادراکات نه مراد نظری تصورات دي ما دا وګورئ نظری تصورات او نظری تصدیقات نظری تصورات مطلب دا چې کوم څه ته پدې کې عقل او فکر ته ضرورت وي لکه یو خو هغه بدیهی سيزي نو بدیهی سيزونه دا خو موږ ته لکه رسترګو په ذریعه سره معلومیږي پوه شئ لکه زه مې دا موږ دا خبر وکړه بل اوس په دای کې کنه چې لکه وجود دغه ته سوګو ګوري د کائنات ته سوګو ګوري نو دا د عالم په موجودو باندې ثانیه په موجودو باندې دلیل دی نو دا ثانیه چې نو دا ګوره نظری دی او نظری تصور دی مطلب لکه دغه نه جملې نه جوړ شوی د مقدمات نه جوړ شوی او نظری تصدیقات چې لکه دمه العالم متغیر او كل متغیر حادث فالعالم حادث نو د عقل په ذریعه سره ماده دا پته لګي چې عقل نه نو دا پته انسان ته لګي نه لګي نو عقل څه ته لګي نو دا د نفس د پاره هغه قدرت ته چې د دې په ذریعه سره انسان دا استعداد حاصل وي چې د راي په ذریعه نظری تصدیقات یا نظری تصورات دا ادراک وکول شي پوه شئ هي قوة النفس تستعد بها للعلوم والإدراكات دا یو لگا دا علوم نه مراد سری نظری تصدیقات او د ادراکات نه مراد سری نظری تصورات ذم تعریف دی کوي والمعني بقولهم او دا اراده کړل شوی د قول د دینه مراد حارث ابن اسد دا تعریف ذکر کړی دی د عقل لپاره چې غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات ويه دا عقل هغه فطري قوت غریزه د غرض نه او غریزه فاعل وزن کله په معنی فاعل لدی کله په معنی مفعول لدی دله په معنی مفعول غریزه ای مغروزه خخ کړل شوی نه نوستل شوی نو عقل هغه فطري قوت ته چې داغي په ذریعه سره د آلاتو د سلامتی په نتیجه کې د بعض ضرورتو علم موږ ته بالفعل حاصلېږي د بعض ضرورتو علم موږ ته بالفعل حاصلېږي دی وای کنه ویم تعریف یو خدای له هو قوت النفس دا نفس قوت چې د دې په ذریعه سره انسان ته ادراکات او د علوم او استعداد ته حاصلېږي دا ادراک په کول شي خو شو به معنی او ویم دا هغه فطري قوت ته فطري قوت معنی چې په دې انسان کې خخ کړل شوی دی
د مخکینه د وړکوالینا د پیدایش نه پکې پیدا کړل شوی دی هغه قوت چې کله آلات برابر وي آلات برابري مطلب دا حواس برابر وي نو دغه آلات د سلامتی په نتیجه کې د بعض ضرورت ته بالفعل نه حاصلېږي د بعض ضرورت ته بالفعل نه حاصلېږي د انسان حواس برابر دا پکې شرط دی د انسان حواس سترګې برابر ده کنه نو چې سترګې برابر دي نو دا ایری چلکه دا دیوال له او دا دغه شارټ لګیدل لري دا ټیمپیس لګیدل لري دا پنکې لګیدل لري وای خو چې کله دا آلات برابر نه وي نو دا د دې شي چې دا دغه دا پوېږي نه کنه یا دا آلات هم برابر دي خو لکه دې کم عقل له کم عقل مطلب دا چې عقل نشته ده نو دا پته نه لګي چې دا جایز دی کدا نه جایز دی دا خره کنه خره خو بد پته ورته نه لګي خلک وایي مونږ تاسو ځان کم عقل لوک کړل کم عقل لکه چې عقل وي نو چې کله عقل وي او د آلات برابر وي نو د آلاتو د سلامتی په نتیجه کې د بالفعل د کم څه علم حاصلېږي نه هغه ته څه ویل کېږي عقل ویل کېږي دریم نمبر نو یې دغه معنی وکړي ول معنی به کوم غزیره اندا فطری قوت فطری قوت معنی خړل شوی دی يتبعها العلم چې ورپسې کېږي پای پسې علم به ضروري په ضروري سيزونو باندې عند سلامت الاسباب عند سلامت الالات دا آلات او سلامت په علم به ضرورت مطلب دا دی چې بعض ضرورت نشي چې لکه واجب وي دا غیر واجب کېدو علم ممکن وي دا غیر ممکن کېدو علم محال وي دا غیر محال کېدو علم دا چې انسان ته حاصلېږي د آلات سلامت نورستو وای دا عقل دی لکه پوه شئ دریم نمبر تعریف جوهر تدرك بها به الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهده چې عقل دا هغه جوهر دی چې دې په ذریعہ سره د نظریات د دلایل او د تعریفاتونه او محسوسات د مشاهدې سره ادراک کولېږي بعض څه نه دي کنه چې غایب دي غایب زمونږ د سترګو نه پناه دي نو دا هغه ادراک کیږي د دلایلو په ذریعہ سره او کم چې شواهد دي د محسوسات یې د حواس سره تعلق دی دا غي ادراک د مشاهدې په ذریعہ سره کیږي نو دا عقل دی عقل دا هغه جوهر دی تدرک به الغائبات بالوسائط چې غائب سيزونه یعنی دا نظریاتي سيزونه دا موږ د اصليږي د دلیل په ذریعہ سره او دا هغه قوت چې دای په ذریعہ سره موږ د محسوسي سيزونه د ادراک موږ کولای شو د مشاهدې په ذریعہ سره هغه پوه شو به معنی نو د عقل څو تعریفونه شول درې نمبر 1 څه تعریفو قوت النفس قوت للنفس بها تستعيد للعلوم والادراكات چې دا قوت د نفس لپاره چې د دې په ذریعہ سره په انسان کې هغه استعداد اصليږي چې د نظری تصدیقات یا نظری تصورات دا معلوم کی یو خبر شو دویم نمبر چې دا هغه فطري قوت ته چې د انسان چې د آلات د سلامتی په ذریعہ سره د آلات د سلامتی نه ورستو د دې په ذریعہ د بعض ضرورت ادراک کول شي د بعض ضرورت ادراک بالفعل کول شي بالفعل او بالقوه سبا ان شاء الله سبق هم د عقل څلور مراتب دي معنی نو خو خبر خلاص شوټم او دریم نمبر عقل دا هغه جوهر دی چې د دې په ذریعہ سره نظری سيزونه په دلیل او په تعریف سره او محسوسي سيزونه مشاهده په ذریعہ سره انسان پیژندل شي هغه ادراک کول شي خو شوي نو نن سبق کې مونږه درې خبرې وکړې یو مونږه دا وکړه چې عقل د دې لغوي معنی مونږ وکړه او د عقل محل څه شری د عقل مترادف الفاظ کم دي او د عقل درې تعریفونه خو شوي و د عقل بیا څلور مراتب دي ان شاء الله سبا سبق بیا وایو